بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سره وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود یولسم سپارہ او آیت نمبر 61. وَإِلَى ثَمُودَ لِگل من سمودیانو تاب اخاهم رور ددی صالحا صالح علیہ الصلاة والسلام. قال نو فرمائل دی صالح علیہ الصلاة والسلام یا قوم دما اعبد اللہ بندگی قید دی اللہ تعالی ما لکم نشتر استاسو دا پارا من الہ سک معبود غیرہ ما سوا دا اللہ تعالی نا. محترم مخی رکو کی دا حضرت ہود او دا حضرت لوط علیہم الصلاة والتسلیمات دا اغی واقعہ ذکر کی دا نپدی رکو کی واقعہ دا حضرت صالح علیہ الصلاة والسلام چی خپل قوم تے کم تبلیغ ذکر کرو او بیا دا حلاکت دا قوم دا صالح علیہ الصلاة والسلام تذکر کی خواہ دا پار دسو لتاکید مضمون التوحید والرسالہ چی دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا اللہ دا پیغمبر دا رسالت دا مضمون چی کم دے کنا دا دی تاکید دا دی وضاحت خلق تاوشی دا خلق پرلون کی دا دی عظمت شان پیدا شیخا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ لِگل من سمودیانو تاب اخاهم رور ددی صالحا صالح علیہ السلام. قالن افرمائل دی صالح علیہ السلام یا قوم دما اعبدوا اللہ بندگیو کی دا اللہ تعالی ما لکم نشتر استاسو دا پارا. علماء ذکر کی یا قوم اعبدوا اللہ پمانا دا وحید اللہ دا اللہ تعالی وحدانیت تسلیم کی. ولی تسلیم کی دلیل پہ مخ کی پیش کی خواہ ما لکم نشتر استاسو دا پارا من الہ سوک معبود غیرہ ما سوا دا اللہ تعالی نا. وانشاکم داغی اللہ تعالی پیدا کرے تاسو لرا من الارض دزمکینا آباو اجداد ستازو کا حضرت آدم علیہ السلام. واستعمرکم فیہا واستعمرکم حکم کرے تاسو تا پا آبادولو سر پدیزمکہ کی چی تاسو سو گئی پدیزمکہ کی آباد شیخا. فاستغفروه طلب دبخنو کی دی اللہ تعالی ناب ثم توبو بیا توبو باسی تاسو الیہی دی اللہ تعالی طرف تا. ان ربی بی شک رب زما چی دے قریب نزدی دے مجیب قبل ان کے دعاگانو دے قبل ان کے توبوی دے قریب سدے یسمع قولہو دا ہر انسان اغا خبر اوریخا او دمر نزدی دے کنا کہ قرآن کے اللہ دا اغی قرب نسبت ذکر کئی چھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید دے انسان تمنگ دے شاہرگ نزیات نزدیو کا. اللہ تعالیٰ دے انسان تا
د دې ساده رګ نه زیات نږدې. مطلب الله تعالی د دې انسان د بدن د هر یو حرکت نه خبردار دی. انسان د خپل بدن نه دومره نه دی واقف چې څومره الله د نه خبردار دی. قالون اویل دی یا صالح علیہ السلام قد پتا کی سرا كنت بتفینا فمنگا کی مرجوان اغا امید کڑے شوی دا مشوری استا مرجو ویلے کی عاقل تقا دی وی منگا گانل چگی تب زمانگ پا دی تمام علاقہ کی دا طولنا اخیار انسان تیقا قبل هذا مکر دینا اتنہانا یتمنکی منگلراب ان نعبد آدھا چی بندگیو کمونگا ما دا اغبتانو یعبدو چی بندگی بکول آباؤنا پلارانو دمونگا وَإِنَّنَا بِشَكَمُنْگَا لَفِي شَكٍ خَامَخَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَا سَنَاب تَدْعُونَا چی بلی تمونگلر الیہا قبل ولداغی تموریبن پسخ شکی چی دا شک اغی انتہا تغا قالن افرمائل دے صالح علیہ السلام یا قوم دماب ارائیتم خبر را کیماتا ان کنتو کچارتے مد علا بینتن پا دلیل باندی من ربی دا جانب دا رب زمانا دا اللہ دا طرف نما تا نبوت ملو شوی او پا دق کی نبوت پاندے ما سر معجزی وی او اللہ ما تا معجزی را کری وی واتانی را کری وی ما تا منہو دا جانب اخفلنا رحمتا مہربانی نبیا علماء کرام ذکر کئی دا رحمت دا مطلب رسالت تے فمن ینصرنی پسوک پمددو کی دماب من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا ان عصیتہو کچر تمانا فرمانی کد حکم دا اللہ تعالی کد اللہ حکم میں پری خودو او ستاسو پا خبر بندے لڑم کنا دا اللہ دا عذاب دا بمی بیا سوک خلاصی دا اللہ دا عذاب نا دا خلاصولو قبل سزریہ نشتنو خجید فما تزیدوننی پس نزیات کوئی تاسو مالا راب غیر تخسیر ما سوا دا نقصان نا چی سجل کوئی اگا سعادت را نختموئی بتفویت السعادتی چی اللہ را تکم منصب دا نبوت را کردے دے اللہ را لکم مقام را کردے اگر را نختموئی خوا ویا قوم دماب هذه دا چی دا ناقت اللہ یخد اللہ تعالی دا لکم ساسو دا پار آیتا نشانی دا پذروها پریک دیتا سو دیل را تاکل چی خوراک کیفی ارد اللہ پذمکد اللہ تعالیٰ کی نو علماء کرام ذکر کئی اللہ دی دا حضرت صالح علیہ السلام نے مطالبہ دا معجزے اکڑا او اغا معجزے تی اغختا چی کم دا دی طبیعت غختا کا وطیوی وی دا دی گٹ نمونگ دا وی دا لسو میاشتو بلار با اخا چی کم دا حقدارا پیدا کا وی مونگ بستا نبوت تسلیم کو کا حضرت صالح علیہ السلام پا دعا سرا اللہ دا اغی گٹ نا دا لسو میاشتو بلار با اوخا چرا پیدا کلکنا نا دا اغی متعلق ورطا اللہ دا حضرت صالح علیہ السلام پا زبان باندے دا اغی عظمت شان بیانی خواہ تاکل چی خوراک کیفی ارد اللہ فزمکد اللہ تعالیٰ کی ولا تمسوها من سیتاسو دیر ربیسو ان پا تکلیف سراب پیا خودکم پسرا بشی پتاسو مند عذاب قریب عذاب نزدیرات دن کے فعقروها پس سیکلا زخمی کلا بے زبح کلا فقالا پس افرمائل دے صالح علیہ السلام تمتعو فائدہ سے لکی تاسو فی دارکم فکور نقبلو کی ثلاثت ایام دری وردی سدے یوم الاربعاء یوم الخمیس او یوم الجمعہ ٹھیک شوا یوم الاربعاء ویلے کی چاہتا شروع تا او یوم الخمیس چے کم حقا دا زیارت تا ویلے کی گی قا ٹھیک لکھا دا عربی کے چے کم دی رز نمون دی کنا نا یوم السبت خالی تا وی یوم الاحد چے کم دے کنا دا اتوار تا وی یوم الاسنین دا پیر توئی ایوم الثلثاء چے کم دے کنا دا منگل توئی نا یوم الاربعاء چے کم دے کنا دا بدھ توئی او یوم الخمیس سے توئی زیارت توئی او یوم الجمعہ قرسوک پی جنی نو دا دری رضی
وته چې کمدن حضرت صالح علیه السلام وی چې بس درې ورځې بس باقی دی ښا. نو علما ذکر کوي وای د شروع زیارت او جمعه چې کم ده کنه په دې باندې هغه علامات عذاب او د هفتې پرد باندې الله تعالی دا ټول چې کمدن بیا ختم کړل ښا. کم دی تمتعوا فائدہ سلکی تاسو فی دارکم پکورن اخبلو کی ثلاثت ایام دری وردی ذالک داواد وعدداب غیر مکذوب چند واپس کی دن کی فلما پسر کلچ جا چرال امرنا حکم دا عذاب زمونگاب نجینان نجات ورکمونگا صالحا صالح علیہ السلام تا والذین آئے خلق تامنو چیمان راوڑے معودی صالح علیہ السلام سراب برحمت مننا پخبل مہربانی سرا ومن خدی یومئذن او در اسوائی دک وردنا ان ربک بیسک رب صاحب هو القوی دا اللہ تعالی زور ورده چسکی نجات ورکی اغی خلقتا چکم خلق دا اللہ تعالی دا انبیاء و متبعین دیخوا العزیز و غالب دے پا اغا چابان دے چکم نافرمانی کینو واقذ الذین انس خلق لرا ظلمو چه ظالمانو الصیحتو چغی فاصبحو پسور دیدل دی پی دیارهم پکورنو خپلو کی جاسمین پڑمخی پریوتن کی او مریدن کی. نو علماء ذکر کی اللہ پی حضرت جبریل علیہ السلام مسلط کو. نو جبریل علیہ السلام پی یو چغ اوبا سلقا نو یو چغ چوبا سلقا نا ندید وجنا ددی طولو چه کمدن حق دا زلون اچویدل خوا دا طولو دا زلون اچویدل کعلم یغنو گویا کنو اسیدلی دی پیا پدی خارونو کی علا خبردار ان سمودا بیسک سمودیان چیو کفرو کفر کون کی ربهم پخفل ربان دی علا خبردار بعدن لروالد دا رحمت اللہ تعالی ناب لسمود دا پار دا سمودیانو دا اللہ دا رحمت نلروالد دا اللہ دا رحمت دے زان لرک پدی کفر و پشرک پندی خوا. وَلَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَاب جات راغلی وی رسولنا پرشتی زمونگا ابراہیم علیہ السلام سخاب بالبشرا خوش خبری ورکا ان کی دوالت دبچی قالون اویل دی سلاما اے سلمنا علیکا منگ سلامت چوپتا بندے. نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر بالکل خکارا دے چی پا مخ کی رکو کی واقعات تبازی انبیاء ذکر شو. نو پدی رکو کی ہم واقعات تا انبیاء ذکر کی گی چی واقعات حضرت ابراہیم او واقعات حضرت لوط علیہم السلام ذکر دخا خجی. وَلَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَاب جاءت راغلوی رسولنا پرشتی زمونگا ابراہیم علیہ السلام سخاب بالبشرا خوشخبری ورکا ان کی دا بچی قالون اوہل دی سلاما علیکا پتا دی سلامتی ویقا. نو علماء کرام ذکر کئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چوکنا نو بیبیان خودووی ٹھیک شوا. یو بی بی سوکوا بی بی سارا او بلا بی بی جی کم دے کنا دا بی بی حاجرہ وخا ٹھیک شوا. نو مفسرین ذکر کئی کنا وی بی بی حاجرہ تخو اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام چکالا اللہ و تا اولاد ورک کنا نو اغا ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ راوستا و پدی مکہ معظمہ کے دے رکھلخا ٹھیک شوا. او قرآن کے اللہ تعالیٰ دا غی تذکرہ کئی چی انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی درعن. نو علماء ذکر کئی بی بی حاجرہ جی کمدن حقدا پا مکہ معظمہ کی دے رشوا. نبیاد بی بی سارا اولاد نو کا پھر بی بی سارا اولاد نو علماء ذکر کئی وی دی ابراہیم علیہ السلام تا چی دا کم خوش خبری ملاو شوی دا بی بی سارا دا اولاد چی دا حضرت اسحاق علیہ السلام کا خجی. قالنو فرمائل دے ابراہیم علیہ السلام سلامن اے علیکم سلامن پتاسرم سلامی پما لبسا پدرنگی تیر نکو انجا بعجل حنیز دا چرات لے اکل پیوز خیرت کڑی شوی سراب. مطلب لوگ وقت کی جے کم دے کنا وطا کور کی علماء کرام ذکر کئی اس خیو اغی زبح کو او اغی دی ملمنو دا پارا
د میلمستیا په تور باندې پیش کو. نو علما ذکر کوي کنه وای میلمستیا کول دا سنت ابراهیمی دی ښا د خپل میلمه چې کوم نه هغه اکرام کول او بیا خصوصا میلمه نه تپوس نکول چې چای بس کی نو بازی دایونو کې خو بس یو ځل دنه تپوس وکي کنه نو کدی وطن وکړل نو بس بیا ټول غز دک کسنا سیقا دې دوباره تپوس هم نه کوي ښا صحیح شو. نو مطلب دا دی چې میلمه نه چې کوم نه هغه به تپوس نه کوي چې روټۍ به خوري چای بس کی بلکې اغل اکرام پکار دی ښا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنه چې ان لبدنک علیک حق استاد بدن پتا باندې حق دی ولزوجک علیک حق استاد بیبی پتا باندې حق دی او ورپسې ولضیفک علیک حق استاد میلمه پتا باندې حق دی چې تبه د هغه اکرام کې ګورې ښا. خو میلمه ته به تندې تریو کې نه تندې به ورته نه روانې میلمه چې کوم نه د هغه د میلمستیا به بھرپور انتظام کې ښا. ٹھیک شو جی. انجا دا چراتل وکړل بعجر حنیز په یو سخیرت کړي شوي سراب فلما پسر کله چې رأى ایدیهم ویل لاسونه د دی لا تصل الیه چې نه رسیږي د خوراک ته خوراک ورته مخې ته پروت دی. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه طعام ولا تیار کو او راړه مخې ته ورته کېښودو. نو د دې نه دا مسله ثابتېږي که نه چې میلمه له د خپل وس مناسب سلو غونته کې ښه اکرام ولکو ښه سلو غونته کې اکرام ولکو. دا نه بس چې میلمه رالی او هغه غریب له چې کوم نه هغه په ساګو په دالو باندې اړول او پړسې په دالو ساګو به ولړه نه پړسې د خپل وس مناسب چې کوم دی که نه هغه له به اکرام کې ښه. نو فلما پسر کله چې رأوا د ابراهیم علیه السلام ایدیهم لاسونه د دی لا تصل الیه چې نه رسېدل دی خوراک ته نکرهم نو بد یې وګڼه دی لره واوجس محسوس کړه منهم د دی نه خیفة یره قالون اویل دی لا تخف مه یریږه زمونږ نه انا بېشکه مونږ چې یو ارسلنا رالیږلې شوي الی قوم لوطن دپاره د عذاب کولو د قوم د لوط علیه السلام لره الله تعالی را لیږلي یو. ګوره تا ته به زیم درکو خو د حضرت لوط علیه السلام دا قوم چې کوم دی که نه وی دا تباه کوو. وامرأته او بیبي د چا د دې ابراهیم علیه السلام قائمة ولاړه وه فضحکت سوا پس اخندل دی سرورا فبشرناها پس دیر ورکمونگ دیتا بے اسحاقا پہ اسحاق علیہ السلام سراب. نو علماء کرام ذکر کئی وامرأته سارا بنت عمه سوا وشو کوئی چی دا د حاران لوروا د ابراهیم علیہ السلام د تر لوروا خوا د تر لوروا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا ویننم اکثر چکم دی کنا دا یهود هغه خپل ځان ته یو نسبت کوي وایي موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کومه بیبي وه هغه آزاد او کومه اعلی بیبي وه بیبي ساره موږ د هغې اولاد یو. او دا حضرت اسماعیل علیه السلام چې دی که نه وی دا نعوذ بالله دا د وینځي اولاد دی. نو ګوره د دې مسله ګوره یاد ساتئ په بخاري شریف کې حدیث دی چې دا بیبي هاجره چې کومه وه که نه نو دا د دقې سابعي بادشاه لور وه. ګورې دا شهزادګۍ وه دا ګوره شهزادګۍ وه دا وینځه نه وه. خبره دین ته راځي ښه جي. هغه چې کوم نه ځان له اوږد ټاپک ته په هغې باندې کځو که نه نو زموږ څخه دومره ټایم نه یوزو ښه جي. قالون اویل دی لا تخف میریگا دا منگانا انا بیشک منگا ارسلنا را لیگلی شوی ولا قوم لوطن دا پار دا عذاب دا قوم دا لوط علیہ السلام وامرأته ببید دی ابراہیم علیہ السلام قائمت ولا رواب فضحکت پس خندلی فبشرناها پس دیر ورکمونگ دی تب اسحاقا پا اسحاق علیہ السلام سراب ومن وراء اسحاق رسل اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام چیسے چل بئی بالانبیاء اچھداد والا با پیغمبران وی خواب. قالت نویل دی یا ویلتا افسوس مال راب اعلدو اولاد با پیدا کم زو انا عجوز نوز خسیم بڑیم. علماء ذکر کئی وید دی بی بی سارا عمر پا دق کٹیم کے ننن میں سالو کا وهذا بعلی او دا خاوند ما چې د شیخن بوډا دی او د ابراهیم علیه السلام عمر په دقه ټیم کې سو
په دغه ټیم کې 120 سالو کا نو د شپږو شلو کالو حضرت ابراهیم علیه السلام چې وکنه نو بیا ورته الله حضرت اسحاق علیه السلام ورکړه. ان هذا بشکدا لشیء دا خو یو خبره د عجیب ډیر ناشنا چې څه دی التولد بین الحریمین د دوه بوډاګانو اولاد کېدل دا خو ممکن نه ده. نو قالون ویل دی فرشتو اتعجبینا تعجب کوي تاسو من امر الله د قدرت الله تعالی نا رحمت الله رحمتنا د الله تعالی دی وی وبرکاته برکتنا د الله تعالی دی علیکم پتا سو باندې اهل البیت اکور والد ابراهیم علیہ السلام انه بشکل الله تعالی چې حمید سایل شوی دی مجید سره د بزرګي والده. فلما پسر کله چې ذهبا ختم شوان ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام نه الروع اغه اثر د یری وجاءته البشرى وجاءته خکارچ په د باندې البشرى اغه اثر د خوشاله او د خوشخبری یجادلنا نو گفتگوی کول من سراب پی قوم لوط پبارد حلاقت قوم د لوط علیہ السلام کی ان ابراہیم چی بیشک دا ابراہیم علیہ السلام چو لحلیم سو صبرناکو اواہ نرم دلو منیب راجی کی دن کے واللہ تعالی طرف تا یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام عارض عن هذا ارادو کدد دکی گفت شنیدنا انہو بیشک خبر داداب قد پتا کی سرا جا اراغل دا امر ربکا پیسل دا ربستاب بحلاکی قوم لوتن دا اللہ پیسل دا چی دا حضرت لوت علیہ السلام دا قوم بتبا کی گی خواب خجی انہم بیشک خبر دادا آتیہم رادی بدی سک عذاب انداس عذاب غیر مردود چند واپس کی دن کے ولما جاء ترکل چرالی رسولنا پرشتی دونگا لوتن لوت علیہ السلام سخاب سی ابهم نغم جن شپراتلو د دی باندې ځکه سو د خيسته الکانو په شکل کې راغلي وي د خيسته الکانو په شکل کې راغلي وي او د حضرت لوط علیه السلام د قوم د خلق چې وکنه نو دا مرضیان دا مرضیانو بس دی ته چې پته ولګی دا چې د حضرت لوط علیه السلام کور ته ملمانه راغلي دي او ملمانه چې کم دن حق سدي د خيسته نوجوانانو په شکل کې دي کنه نو دا ټول دا سره رامنډي والی کنه لکه نشیت چې نشه مخې ته پرته ښه نشیت چې نشه کم ځای کې ملاویږي کنه نو د هغه په هر ځای ته ورمنډوي ښه کم دی وضاق بهم تنگ شپدی سراب زرعا سیند دیلوت علیہ السلام وقال او فرمائل دیلوت علیہ السلام هذا یومن دا یورز دا عصیبن دیر سخت رپ ما باندی وجاءه رالد سخا قوم ددو یهرعون الیه چتیزی کول داغ طرف تاب ومن قبل مکر دی وقنا کانو دی عملون السیئات چعملون بے کول دبرایانو قال نو فرمائل دیلوت علیہ السلام یا قوم دماب هؤلاء بناتی دالون زما چی دی اے نساء قومی بمنزلت بناتی زما د دی قوم دا چکمی زنان دی کنا نویداز پشان زما د سدی دلونو دی دکا علماء ذکر کئی پیغمبر د دی امت اغسوی روحانی ابو بیخا روحانی پلار وینو نو حضرت لوط علیہ السلام متوی هؤلاء بناتی وی زما د دی قوم دا چې کمی زنانه دی کنه وی دا زمانونه دی نو هن اطهر لکم دا پاکی دی ستاسو د پارا اذا انکحتموهن چې کله وسرسو کئی نکاو کئی فتقل هن اطهر لکم دا پاکی دی ستاسو د پارا فتقل اللہ پسویری گی دا اللہ تعالی نا ولا تحزونی فاتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالیٰ نا پسکی پی الحرام پا حرام کاری کی ولا تخذونی مرسواکوی مال را پی دی پی پا حق دم المنوذما کی علیس منکم آیا نشتر تاسونا رجل نشید یو اغ عقل من انسان عقل من سڑے در کی نشتے قالون اویل دی لقد پتا کک سراب علمتا علم دیتا تا ما لنا چی نشتر دمونگ دا پارا فی بناتکا پا اغا پلون دا قوم ستا کی من حق سحاجت و انکا بی شکت چی لتعلمو پوئیگی
ما په هغه څه باندې نورید چې اراده لرو مونږه تا ته پته ده زمونږ خو چې کمنر هغه د نکاح کولو څه اراده نشته نو قالون او فرمایل دی لوط علیه السلام لو ان لی کاش که چرته وې زما د پاره بکم ستاسو په مقابله کې قوتن څه قوت او آویه واپسې مې کړی وې الى رکن شدید مضبوط قبیلی تا څه چل به مې کړو تاسو ته به ما چل خولیو خو چې کم از کم زه لغونته کې زما قام قبیله دلته کې وې زما قام قبیله دلته کې وې ځکه د حضرت لوط علیه السلام هغه قام قبیله چې کومه وه که نه هغه په عراق کې پاتې شوي وو په عراق کې پاتې شوي وو نو علما کرام ذکر کوي حضرت لوط علیه السلام په دغه ټیم کې ارمان د قام قبیلې کړی دی نو وایي د دې نه پس الله هر پیغمبر چې رالیږلی دی که نه نو هغه د یو مضبوطې قبیلې نه رالیږلی دی دغه رستو بیک اپ کې شو یو مضبوطه قبیله چې کم نه هغه به ولاړه وه نو نن هم که ستاسو خیالي که نه چې یو انسان پسې وروسته چې کم نه د هغه کورنۍ د هغه قبیله چې کم نه هغه ښه مضبوطه وي که نه نو خلق څه کوي خلق ډېر احتیاط کوي د هغه قدر هم کوي د هغه وقار هم کوي ټیک شوه خو چې وروسته ورپسې کورنۍ مضبوطه نه وي که نه نو بیا سره هر سړی پې چې کم نه هغه لکه د ازمري پې ورمخکې کېږي ښه جي وَإِنَّكَ بِشَكَّ لَتَعْلَمُ خَامَخَا پوهیږي ما پاسه نورید چې اراده لرو مونږه قال نو فرمایل دی لوط علیه السلام لو ان لی بکم قوة کاش که چرته وې زما دپاره طاقت نو څه چل به مې کړو لنمنعکم ما به منع کړي به مې وی تاسو او آویه چې ټکانه حاصل کړی وې رجوع کړی وما الی رکن شدید مضبوط قبیلې ته قالو نو ویل دی یا لوط علیه السلام فرشتو چې ورته وکتل کنه او د حضرت لوط علیه السلام د یرې د آثار محسوس کړ کنه نو دی ورته څه وی یا لوط علیه السلام انا بشک موږ چې یو رسول ربک فرشتې د رب ستا یو لن یصلوا الیک ارګز نشي را رسېدی دی تا ته نو فاسر پس بوتلو کا بی اهل کا پهلو عیال خپل سراب بقطع من اللیل پیویس د شپې کې ولا یلتفت منکم رستو د نګوري د تاسو نه احد یو کس الا امراتک مگر بیبستاب انه بشک د عذاب چې دی مصیبها رسیدون کړي دی تما عذاب اصابهم چې رسیږي دی قوم ساته نو علماء کرام ذکر کوي حضرت لوط علیه السلام چې کله د دی دا حالت ولید کنه چې دی سو د حضرت لوط علیه السلام د دې کور په دې دیوالونو باندې راختل شروع کړل دروازې ماتول شروع کړل نو حضرت لوط علیه السلام خپه شو چې اوس پس کوم نو علما ذکر کوي حضرت لوط علیه السلام ته دا فرشتي وایي چې اے د الله حبیبه اے د الله پیغمبر خپه کېږه ما مونږ خو پرېږده دی ستا خو عالم نشي راتلی ستا خو عالم نشي راتلی ستا خو عالم چې کوم نه هغه دی نزدې نشي راتلی نو علما کرام ذکر کوي او بیا ورته د عذاب د راتلو چې کوم نه هغه نوعیت بیانوي چې څه چل به وکړي دا خپل اهل و عیال به د ځان سره د شپې روان کړي او د دې ښار نه به وځئ د دې ښار نه د علما کرام ذکر کوي که نه حاجي دا فرشتي ورته وایي دا فرشتي ورته وایي نو علما ذکر کوي وایي هر پیغمبر چې کله د هغه په قوم باندې عذاب راځي که نه د الله د طرف نه د پیغمبر ته حکم کیږي چې ته او چې کوم ستا نیکان ملګري دي تاسو به د دې ځای نه او د دې ښار نه څه کوئ هغه به هجرت په کوئ کم دی انه بشک دا عذاب چې د مصیبها رسیدون کړي دی تا ما عذاب اصابهم چې رسیدون کړي قوم ساته ان موعدهم الصبح بشک هغه وخت د هلاکت ته دی وخت سبا دی الیس الصبح وایه د وخت سبا بقریب نذیراتن کې نو علما ذکر کوي حضرت لوط علیه السلام چې وکنه د دې قوم په وای درې ځله حمله کړې وه درې ځله په حمله کړې وه خو چې یو ځل به را مخامخ شو کنه نو الله تعالی به د دې سترګو هغه بینایي به ولته نه واخسته ړانده به شو نو ټول به یو خوا بل خوا چې کم دی که نه یو خوا بل خوا به منډې وال شروع کړل حضرت لوط علیه السلام ته به درخواست وکوي الله تعالی نه سوال وکړه چې الله مونږ له شفا راکړي مونږ به داسې بیا نه کوو
نو بیا به الله تعالی چې کم دی کنه حضرت لوط علیہ السلام به الله تعالی نه سوال وکړو، الله به د دې پسترګو کې بیا بینایی پیدا کړه، نو دای به بیا خپل آرام توبونو پسې به رامنډ کړي، نو الله به تینا بیا بینایی واغستا. نو حضرت لوط علیہ السلام هغه ډیر سخت پریشان کو. نو حضرت لوط علیہ السلام دی فرشتو ته ویرا از سباق لري دی اوس په عذاب نه راځي چې دلته کې ټول باجه شي، اوس په پکار دی کنه. نو دی فرشتو وتوی الیس الصبح بقریب، د سحر دا وخت ډیر نږدې دی کنه. لوط علیہ السلام خفقیګه تلوار مکو کا ته الله فیصله چې دی حد د هلاکت متعلق شوی دا هغه بسې د سحر په ټیم کې ښا خجی. فلما پسر کله چې دا امرنا را له حکم د عذاب زمونږه جعلنا اوګردو مونږه عالیها پورته طرف د خارونو د دینا سافلها لاندې وامطرنا را اورول مونږه علیها په دې باندې حجارتن غټي من سجیل د څنګریزونا منضود پخې کړه شوی پسکی په اور کې. نو علماء کرام ذکر کوي الله تعالی په غټي را اورول ښا مسومتن نشاندار کړه شوی عند ربک پنځ درب صاحب پسو باسم من يعذب بها پنوم د هغه چا چې کوم انسان ته به د دغ کې کانی په ذری سره عذاب ورکول کېده. وما هي ندد آبادی د قوم د لوط علیہ السلام من الظالمین د ظالمانو نه ببعید سلری، مطلب تینا د دې مشرکین مکه او نه خدا کا علاقه لري نه دنو. ویلا مدین علی کلم مدین تا اخاهم رود د شعیب علیہ السلام قال نو فرمایل دی شعیب علیہ السلام یا قوم ذما اعبدوا الله بندگی کوي د الله تعالی مالکم نشر استاسو د پارا من الہ سوک معبود غیرو ما سوا د الله تعالی نه. نو ربط واضح دی چې مخکې واقعیت د انبیاء نو په دې رکو کې هم واقعیت تو انبیاء ذکر کیږي. مالکم نشتر استاسو د پارا من الہ سوک معبود غیرو ما سوا د الله تعالی نه. ولا تنقص المکیال کمه مکوی تاسو په پیمانه کې والمیزان او په وزن کې انی بیشکل چی مراکم منم تاسو لراب بخیر پخا حال باندی و انی بیشکل چیم اخافو علیکم یریکم پتاسو باندی عذاب یوم محیط عذاب دا غوردین چی حاتا کون کر پتاسو باندی نو تاسو کی با یو سڑی دن باقی پاتی نشیخا. نو علماء کرام ذکر کئی حضرت شعیب علیہ السلام پا دی قوم کی چیو کنا نو دا ناپ او دا طول کی دا کمی دا مرضو پکی خوا ناپ طول کی بے کمی کو بس زانتا بے ترخص وحلقا ځان له به فائدہ لټوله او د بل حقوق ته چې کم دي کنه اغي ته بالکل د ټینګ نه وکا اغي ته به اسې چې کم دي کنه اسې وته سانګ مانګ واهکا. ٹھیک شو جی. ويا قوم ذما اوفوا المكيال ٹھیک ته جی اوفوا المكيال پورا ورکی تاسو پیمانی لره والمیزان وزن لره بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس مكوي تاسو د خلقنا اشیاءهم اغا حقوق ددئی ولا تاثو مگر دی تاسو فی الارض پس مکہ کی مفسدین فساد کون کی. بقیت اللہ باقی ماندہ منافد جانب دا اللہ تعالی نا حلال چداب خیر لکم دا دیر بہتر دستاسو دا پارا ان کنتم کچرتی تاسو مومین ایمان نوڑن کی چسی طلبکی یبارک لکم پی الحلالی اللہ بستاسو دا پارا پا حلالو کی برکت واچی خواہ. نو په حلالو کې برکت دا دی کنه چې الله تعالی به پی دا درنی بیماری نه راولي، الله تعالی به ورته درنی دشمنی نه پیخي، الله تعالی به چې کم نه هغه سخت حالات نه راولي، نو د گزاره به چې کم دی کنه هغه به په لګو کې کیږي ښا برکت دی ته وای ښا. ٹھیک شو. او یو انسان به دای کنه چې هغه به سي هغه به چې کم نه هغه په لکونو روپۍ بغټي په لکونو روپۍ بغټي خو په هغه باندې به الله تعالی دا سه حالات ته په مقرر کړي چې دا هغه نه به د میاشتې د لکونو روپۍ یا به ته پتاڼه تحصیل کې لګي یا به ته نه چې کم نه په هسپتال کې په ډاکټرانو باندې لګي یا به ته په نورو سيزونو کې لګي ګوره ښا په نورو سيزونو کې به لګي. ګوره یاد ساتئ د الله نه حلال غواړئ او په حلالو کې ته برکت غواړئ ښا. نو چې په حلالي او په حلالو کې برکت کنه نو ګوره هغه بیا نه ختميږي بیا نه ختميږي او حرامي چې کم دی کنه که هغه د سره په پندونو نو هغه سي هغه به ختمېدو والا دی ښا. وما انا نیم ذالکم پتاسو باندې بحفیظ نگهبانی کونکے
قالوا نو ویل دی یا شعیب علیہ السلام اصلاتک یا مستاتا مرکا حکم کیتا تا ان نترکا دا چی پریگدو منگا ماسا یا بودو چی بندگی بے کولا باونا پلارانو دا منگا او ان نفعلا یا چی حکم منگا فی اموالنا پمالو نقبلو کی ما نشاو واغا چی غوارو منگا انکا بے شکت چی لعنت الحلیم الرشید خام خائد سنا لعنت الحلیم خام خائد بردبار الرشید او سو رشید عقل من علماء کرام ذکر کی دا حضرت صالح حضرت شعیب علیہ السلام تا یو ادرے استهزاء جی کم نر حق بے ورتبی چ انک لانت الحلیم یرتخوی ډیر پو سړی ښا اکثر کلا کلا انسان اغه پتنس کی جی کم نر حق چاته خبره چی کوي کنه اگر چی داغه د پار الفاظ خو خې استعمالی خو مقصد سی مقصد دا اغه حکارت وی ښا قالن اویل وتدی شعیب علیہ السلام یا قوم ذما رأیتم خبر راکی ماتا ان کنتو کچرت امزالا بینت پدلائل بندی من ربی دجانب درب زمانا ورزقنی رزق راکڑی ماتا منہو دجانب اقبلنا رزقا حسنا اغا رزق حسنا مالا حلالا حلال مال وما اریدو دیرادن لرم انو خالفکم دا چید مخالفتکم تاسو الى ما آست انهاکم عنه چی دمانکم تاسو لرداغینا مطلب تینا سرے مطلب تینا دادے چی زمان مقصد دادے چی گی تاسو توام چی تاسو گوانی پناب تول کی کمی مکو یو زبے کوم بلکہ سرے چی تاسو منکوم نظبہ پسر کی اغکار نکوم خواہ ٹھیک شوا ازکا خو اکثر خلق وی کنا وی سرے وی بکردار مولا نبرو بگفتار ملا برو اکثر خلق وی کنا وی ملا چی سوی کنا یغکو اچی سکی کنا وی مکو وجہ صدا دی دی کمنر حق دا خپل زان دا پارا حالانکہ شریعت کی دا ملا دا امی دا خپل دا پردی دا دی ستمیز نشتک بری خواه طولو دا پارا یو حکم دی خواه ان اریدو دا ارادن لرم اللہ الاصلاحا مگر دا اصلاح دا معاشری مستطاعتو سمر چی طاقت وی زماب وما توفیقین دا اغم وما توفیقین دا توفیق دا موافقت زم اللہ باللہ مگر پداتا اللہ تعالی دے علیہ توکلتو پدی اللہ تعالی بندے بروسہ کڑے زماب ویلیہ او داغی اللہ تعالی طرف تا انیم واپس گردی دل زمادی پی کل شیئن حتی التوکل علیہ پا اریو چیز کی زما رجوع اللہ تعالی وَيَا قوم ذَمَاب لَا يَجْرِمَنَّكُمْ باعث جون نشی پتاسو باندے شقاقی دشمنی زماب ان یصیبکم دا چورسی تاسوتا مثل ما اصاب قوم نوح لکا چسنگ عذاب رسیدلو قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط ند قوم لوط علیہ السلام منکم نتاسنا ببعید سلری فی الزمان والمکان زائم نزدیر رتا او اغا زمانیم دور مخی ندتی رشوی خواب واستغفروا طلب دبخنیو کی ربکم دقل ربناب ثم توبو بیا توبو باسی تاسو الیہی دغی اللہ تعالی طرف تا فی حق العبادی جد اللہ دا بندگانو حق تلفی موکڑی دقا کم دے ان ربی بی شکر اب زما چرے رحیم رحم کون کے دے پس سرا بالمستغفرین التائبین چے کم سڑے اگا توبو باسی او کم سڑے چے کم نر حق اللہ تعالیٰ تا استغفار کی ودود محبت کون کے دے قالون هو اللي یا شعیب علیہ السلام ما نفقہو مغنفویگو کثیرا پڑیرو خبر باندے مما دا آسنا تقولو چوائی تو وَإِنَّا لَنَرَاكَ بِشَكَ مُؤْمِنُ تَعَلَى فِينَا پمونگا کی ضعیفاً کمزور ضعیف الرأی ویت پمونگا کی کمزور سڑے وستا رائے لا استا خبر لا خمونگا دو سید بار نہ ورکوگا ولولا رحتکا کچرتن وقام قبیلستا لرجمناکا خامقا سنگسار کڑے بو منگتا لراب یومانا بعضی مفسرین وی لشتمناکا بدی ردی بمودر طویلی ویقا خجی وما انتنی تعلینا فمنگ باندی بعدید سمعزز قال نو فرمائل دی شعیب علیہ السلام یا قوم ذماب ارہتی آیا قام قبیل ذما چرا اعظ علیکم زیادت معزز دا پتاسو ماندی من اللہ دا اللہ تعالی ناب واتخستموہو نسلی تاسو دی اللہ تعالی لراب
وراءکم رسل تاسونا ظهریا پراموش ان ربی بیشک رب زما چې دی بما پاسمن تعملون چې تاسو عمل کوي محیط احاطه کوونکی دی څه جلب کوي د هغې مناسب به درته الله تعالی جزا درکوي ښه ویا قوم زما اعملوا عمل کوي تاسو على مکانتکم پخپل حال باندې انی عامل بیشک د عمل کوونکم سوف تعلمون درد چې تاسو ته به پته ولګي چې کوم سړی په حق باندې رخات من چې څوک ته آکس یاتی چې راځي د څخه عذاب یخزیه چې رسوا کیدل راب ومن هو څوک ته آکس کاذب چې څه دی دروغجن دی ورتقبو انتظار کوي تاسو انی بیشک د چې ماکم تاسو سراب رقیبون دی انتظار کوونکو نه یم د الله تعالی د عذاب دراتلو انتظار دی ځکه الله تعالی خو به خامخا د حق مدد بکوي او باطل پرست باندې به الله تعالی خپل عذاب را لیږي ښه ولما کله چې جاء امرنا را حکم د عذاب زمونږه نجینا نو نجات ورکمونږه شعیب علیه السلام ته والذین آیا خلقو تامنو چی ایمان راوړو معو په دې شعیب علیہ السلام باندې برحمت منا په خپل مهرباني سره واخذت الذين انسى خلق الظلموا چې ظالمانو الصيحه چغي فاصبحوا فثور ذل دی په دیارهم په کورونو خپلو کې جاسمین په مخې پریوتون کی علماء کرام ذکر کوي په دې باندې الله تعالی فرشتہ مقرر کړه او الله تعالی د طرف نه هغه فرشتي په چغه واله نو دا ټول د دغه کې د وجه نه مړ شو ښه کعلم یغنو گویا کې نو اوسېدلې دی پیا په دې آبادو کې الا خبردار بودن لري وارث د رحمت الله تعالی نه لمدینا د پار د اوسېدونکو د مدین کما بعدت ثمود لکه چې څنګه لري شو هغه ثمودیان د الله د رحمت نه نو علماء کرام ذکر کوي د حضرت صالح علیه السلام قوم چې وکنه نو د حضرت صالح علیه السلام په قوم کې د ټولو نه لوی چې کوم ناکاره مرض و هغه به دا و چې د خلقو حق تلفي به یې کوله ښه پناه په پتول کې به یې کمی کو خو ډېر په افسوس سره زه وایم که نه چې نن زموږ په دې کلي کې وګرځه که نه تقریبا د 95% خلقو تلې دا ټولې غلطي دي ښه ټیک شوه او تقریبا د 95% چې د پټرول پمپونو والا د هغوی هغه چې کوم ګیج دی نو هغه کم دی ٹھیک شوا او د 95% چې کم دا د کپړو د ناپ کولو دا غزونه دي کنه دا کم دي ٹھیک شوا جی دغه چې هر یو پیمانه هر یو وزن چې کم دی زمونږ د خلقو چې کم دی هغه کم کړی دی نو هغه پخوا یو ځل چې کم دی هغه د مارشا الله سپایان رالل کنه نو په یو بازار باندې چې رالل نو د خلقو دا تلی دا چې کم دی هغه چې کول شروع کړل ښه خلقو دا تلی چې کول شروع کړل نو یو دکان ته راغلی نو بل دکان ته راغلی نو د ټولو خلقو هغه تلی چې کم دی هغه هغې کې به نقصان و نو یو دکان ته چې رادننه شو که نه په هغې کې یو حاجي صاحب ناست دی یو حاجي صاحب ناست دی نو د تلې دا وزن یو طرف ته کېښودو او بل طرف ته هغه کاڼې کېښودو نو چې برابر یې کو بیا یې بدل کړل نو دواړه برابر وو خو چې په بله تله باندې تله که نه نو په هغې کې به نیم پاو کمی راته هغه د ماشاءالله هغه سپایان حیران شو چې دا څنګه چل دی دا څنګه چل دی وی بل یو دکاندار داسې بوډا غونته کې و هغه رادننه شوی صاحب دی وی پرېږدئ وی د دې تلې دا چې کومه ډنډۍ ده که نه ځکه پخوا هغه چې کومې تلې وي هغه به را ډنډۍ واله وي وی د تلې دا ډنډۍ وي ناب کوي نو چې د تلې دا ډنډۍ ناب کړه که نه نو هغه ډنډۍ یو طرف ته یو سپک کمه وه ښه یو طرف ته یو سپک کمه وه نو هغه ورته څه وایي ورته وایي صاحب وی که تاسو کاڼې دې طرف ته کېدئ وزن دې بل طرف ته کېدئ برابر به وي که وزن دې بل طرف ته کوي کاڼې دې بل طرف ته کوي هم به برابر وي خو وی کله چې په بله تله باندې تلی که نه وی دا به نیم پاو کمی کوي نو سپایانو ورته وی حاجي صاحب ته وی ته دې کار نه څنګه خبرې ورته وی صاحب ډېره موده ما هم وی دا کار کړی دی ښه ډېره موده امام چې کم نن هغه دا کار کړی دی نو ګورې اکثر خلق چې کم نن هغه نن په دغه کیسیز کې مبتلا دي ښه جي ولقد په تحقیق سره ارسلنا لېږلی مونږه موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزو خپلو سره وسلطان مبین او په دلیل قاطع سره الی فرعون ته وملئه سردارانو ده ته
فتبعوا پس تابع شو دی امر فرعون دا کار د فرعون اما امر فرعون نو کار د فرعون برشید صحیح درست او د عقل مندی یقدم قومه وړاندې کوي بخپل قوم لرا یوم القیامت د قیامت پرز فاوردهم النار پس داخل بکی دی لرا ورتا وبئس الورد المورود غډیر بد مقام د چې دی بداخلي غیتاب واتبعوا تابع شو دی پسی پی هذه پدی دنیا کې لعنت اللعنت و یوم القیامت د قیامت پرز بئس الرفد المرفود بئس الرفد ډیر بد بدل دا المرفود چې ورکول کیږي بدایتا ذالک دا من انباء القرى دا من انباء القرى دا حالات دا اقوام سابقه او هغه دي چې کوم هلاک شوي دي نقصه حال بیان مونږ علیک پتا باندې منها بعض الذين قائم باقی دي آثار د دي وحسید او ختم شوي دي بعضی پکې داسې دي چې د هغه نام او نشان ختم شوی دی وما ظلمناهم من ظلم نو کړه پدی باندې ولكن ظلموا لیکن ظلم کون کیو دي انفسهم پخپلو ځانونو باندې فما اغنت پس دفنك عنهم ددین آلیه معبودان ددی التي اغاب يدعونا چبلنا بقول دي من دون الله ما سوا د الله تعالی من شيء د سيزنا لما جاء امر ربك کل چرال فیصله دربستا وما زادوهم نزيات نکدی لرا غیر تدبیب ما سوا د نقصان وكذلك مذكرنگي اخذ ربك اني والدرب سادي اذا اخذ القرار کل چ انسی اسیدون کی او کلی والا ولرا وهي ظالمه فدا سيال کی چوي دی کفر کون کی ان اخذو بشکلی ولدی الله تعالی چ دی علیم دردناک تی شدید ډیر زیات سختی ان فی ذلک بشک پدک مذکور واقعاتو کی لآیتا عبرتون دی دلائل د عبرت تی لمن د پار دا چا خاف چ یری عذاب الاخرت عذاب د اخرت دا ذالک دا یوم یورز دا مجموع چ جمع کول بشی لو د پار ناس انسانان وذالک دا یوم یورز دا مشهود حاضر لبشری تمام مخلوقات اهل السماوات و اهل الارض دسمکی د آسمان ټول مخلوقات په د قیامت پرز د الله په بارگاه کې پیش کیږي وما نؤخره نه مؤخر کړي موږ دی لرا الا لاجل معدود د پار دی او نیټه مقرره یوما پاورز باندې یاتی چرا بشي دک ورز لا تکلمو خبر بون کی نفس یو انسان الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی سره فمنهم قد دینا شقی بدبخت دی وسعید او بعضی د دین سدی نیک بختان دی نو بدبخت هغه دی چې کوم ته الله تعالی ایمان ور نصیب نکي او نیک بخت هغه دی چې کوم ته الله ایمان او د عمل صالح توفیق ورکي فاما الذين پسر چا خلقتی شقو چی بدبخت شوی دی ففی الناری بدی پا اور د دوزخ کی لهم ددی د پارا فیا پدی کی زفیر تیز آواز بی و شهیق او سبی پست آواز بی زفیر او شهیق چکم دی کنا مفسرین ذکر کی وی دا اغا دا خر اغی آواز تویل کی گی لکه افتدا کی چی دا خر کل اغا هنیدل شروع کی کنا نو افتدا کی دا آواز دیر زیاد تیز وی نو اغی تسویل کیږي زفیر وتوي او اخره کې د چې کله دا هنیدل بس کوي کنه نو د आवाज سي د کمزوري کیږي نو د کم आवाज ته کم دی کنه وې دې تشهیق ویل کیږي خالدین فیها میں سبوسی پدی کی ما دامت السماوات ترکم پوری چی باقی وی اسمانونا والارض اوزمکی الا مگر ما شاء ربکا دا چوغواری رفستاب ان ربک بیشک رفستا چرے فعال کون کرے لما دا پاردا سیوری چیرا دوشید اللہ تعالی واما الذین ورچا خلقتی سعیدو چسدی بد نیک بخت دینو ففی الجنتی بدی پا جنت کی خالدین فیها میں شبوشی کی پدی کی ما دامت السماوات و ترکمی پوری چی باقی وی اسمانونا والارض و اوزمکی نستاسو پا ذہن کی بدا خبر رازی چی کلا قیامت راشی کنا نو دا اسمان اوزمک خوب ختمی گی دا اسمان اوزمک با ختمی گی نو بیا اللہ تعالی دلتا کی دا اسمان او دزمک تذکرہ ولی کئی نو مفسرین ذکر کئی وی مطلقی دا مطلق ار اغا شی چې د انسان د خود لاندې راځي کنه نو هغه باندې اطلاق د ځمکې کیږي او چې کوم شی د انسان د سر نه پورته راځي کنه نو په هغه باندې اطلاق د
اسمان کیږي. نو وای په دک نسبت باندې وای تر کومه پورې چې دک نسبت موجود دی نو دا نیکان به په جنت کی او دا بدان بسی دا په جهنم کی. ښا کم دی الا مگر ماشا ربک دا چې غواړي رفستا عطاء بدل دا غیر مجدود نه دا کټ کیدون کی ددنا پلا تکو پسمه کې غت فی مریتن پشک کی مما دا سنعبدو چې بندگی کوي ها اولای دا کافران ما یعبدون بندگی نه کوي دی الا مگر کما یعبدو لک څنګه بندگی کړي وا با ما پلارانو د دی اغا المعذبون چې چاته عذاب ورکړي شوی دی من قبل مکر دینا وانا بشک مونږیو لم وفوهم خامخا پورا ورکون کیو دیتا نصیبهم حسد عذاب د دی غیر منقوص چې نه د کمیدون کی. علماء کرام ذکر کوي و یو انسان ته چې په دنیا کې په د باندې عذاب را لیکنه نو دته په آخرت کې هم ور عذاب ورکول کیږي. د دې دنیا په دې سزا باندې ګوره د خلاصيږي نه. ښه پوهیږئ تاسو د چې په دنیا کې په الله عذاب راوستو دنیا کې د معذب شه کنه نو د دې دنیا د عذاب نه پس رستو په آخرت کې به هم د ته الله سخترین سزا ورکي عذاب ورکي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد پتاکیک سرا تینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فيه پس اختلاف کړه شو پدې کې ولولا کلمه سبقت کچرتنه او خبره وړاندې کړه شو من ربک د جانب درفستانه لقضی بینهم قام فیصله کړه شو په ما بین دې کې وانهم بشک دی چې دی لفی شک خامخا پشک دی منه د قرآن مجید نا مریب پسخ شک کی. ربط رکو د مخ کې رکو سره بالکل ښکاره دی چې په مخ کې رکو کې واقعه د حضرت نوح حضرت موسی علیه السلام ذکر کیدا نو په دې رکو کې هم واقعه د حضرت موسی علیه السلام ذکر کیږي. ښا وَإِنَّا بِشَكَ شَانْ دَادِ كُلَّ لَمَّا رَكَلَ چِرَا چِ دِي سَقَالَ يَوْفِيَنَّهُمْ خَامَخَا پُورَ بُور کی دی تَرَبُّكَ رَبْسْتَاب اعمالهم بدل عملون دی انه بشک الله تعالی چې بما پاغه سبندي تعملون چې عملون کوي تاسو خبير خبردار ذات ته فاستقم پس کلا کو سیگا تو کما امر تعالی چې څنګه حکم کول شي تا تا امر اچا تتا بما کا چې سدي رجوع کون کی دتا سرا ولا تتعوا او سرکشی مکوي تاسو انه بشک الله تعالی چې بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکنا د دنیا نه چې کله رخصتې دو
نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې ګیره مبارکه کې 11 یا 12 چې کم نه هغه سپین ډکي لګېدلي وو. حضرت ابوبکر صاحب او حضرت عمر صاحب رالل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه څه چلو شو، ستاسو په دې ګیره کې خو سپین ډکي ولګېدل. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوی شیبتنی هود و اخواتها، دی سورت هود او د دې په مثل نور چې کوم سورتونه دي وی اغه سکړم وی اغه را باندې د بوډا والی اغه آثار راوستل کا، لکه پاغي کې حکم داو چې فاستقم کما امرتا، لکه چې څنګه درته د الله د طرف نه حکم کیږي کنا نو هغه سي کلک اوسېګا کا. ٹھیک شو؟ نو دا خو یو ډېر سخت حکم دی کنه د الله د طرف نه. خجی ولا ترکنوا ممایلکی تاسو الى الذین خلقوا ظلموا چې ظالمان دي، فتمسکم النار پس اوبرسی تاسو تور، وما لکم سشویر استاسو دا پارا، وما لکم نبوی استاسو دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا من اولیاء سوک دوستان، ثم لا تنصرون بیا بستاسو مددو نکڑشی. واقیم الصلاة قائم کی تاسو مدلراب طرف النهار پدوارو اطراف دورس کی، وظلفا من اللیل پیویس دشپکی، ان الحسنات بیشکدانے کی چی یذهبن السیئات ختمی برایان لراب، ذالک دا ذکرہ نصیحت للذاکرین دا پار دا نصیحت اغسطن کو. علماء کرام ذکر کئی ویدل تکی اللہ تعالیٰ قانون ذکر کئی چی ان الحسنات یذهبن السیئات. نو یو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام ته وی صحابه وی چې کله درنه ګناه وشي کنه وی دې پسې فورن چې کوم نه حق تاسو د نیکۍ د کولو کوشش کوئ ښا. ځکه څه دی دا نیک کار چې کوم دی کنه دی له الله تعالی یو ځان له شان ورکړی دی، د دغه نیک کار د وجې نه د دې بدۍ هغه نحوست ختم شي ښا. ٹھیک شو؟ نو کوشش پکار ده چې انسان دې سو کی هر یو انسان ځکه مونږه تاسو ټول چې کوم دی کنه دا د ګناه نه ډک یو ښا. مونږ تاسو ټول چې کوم نه هغه ګناهګار یو، نو چې کله رانه ګناه وشي کنه نو چې مونږ فورن الله ته توبه وباسو او د نیکۍ د کولو کوشش کوو ښا. واصبر صبر کوا فإن الله پس بشکر الله تعالی چې دی لا یضيعون ذایکی اجر المحسنین اجر د نیکو کارو. فلولا کان من القرون فلولا پسولنا کان من القرون چې وی د اقوامنا من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو اولو بقیة چې شدي اغا آثار باقیه دا اغی دی ینحونا من کون کی عن الفساد دا فساد نافلہ دی پسمکہ کی الا قلینا مگر لک خلق من دا چانا انجینا چی نجات ورکمونگا دیتا من انجینا چی نجات ورکمونگا دیتا منهم دینا واتبع الذین تابیشوا خلق ظلمو چی ظالمانو ما دا سو ترفو فیہی چسو امختکل شو پاگی کی او سو آزمائل شو پاگی کی وکانو دی مجرمین مجرمان. وما کان ند ربک ربستا لیحلک القرى دا چه حلاکی اسیدن کریو کلی لرا بظلم پظلم سراب و اهل حال دی مصلحون اصلاح کون کیسی بالنهی عن المنکر چه خلق دا اغا دا بدو کارون نمانکی خوا. ولو شاء ربکا کتر دا اختل ربستا لجعل الناسان خامخا گردولی بیو دا طول خلق امتا واحدتا پیو دین باندی ولا یذالون لیکن ہمیشہ بویدی مختلفین اختلاف کون کی الا مگر مناسوک رحم ربکا چه رحمو کی پی ربستا. ولذالکا و دا پار دا رحمت خلقهم پیدا کرده اللہ تعالی دا مخلوقات وتمت کلمت ربکا پورا شوی دا خبر دا ربستا لأملأن جہنم خام خاردکم بجہنم من الجنتی دا جناتنا والناسی دا انسانانون اجمعین طول پر طول پر ہیڑا با پکی را جمع کوگا. وکلن دا تمام نقص حال بیانم غالی کا پتا باندی من انباء الرسول دا واقعات دا پیغمبرانونا ما نثبت بی فوادکا دا چه محکم کمون پدی سرزلستا وجاءکا راغریتا تا فی هذه الحق پدی خبرونو کی حق خبرا وموعدت النسیت وموعدت اوسدے وعز دے وذکر او نسیت للمؤمنین دا پار دا مومنانو. وقل اوے نبی علیہ السلام للذین خلقوا لا یؤمنون چیمان نراڑی دی بتلک الانبائی پا حقانیت تدخ کے واقعات باندی اعملو عمل کوئی تاسو علا مکانتکم پخپل حال باندی
انا عاملون بشک مونږ عمل کوونکیو وانتظروا انتظار کوي تاسو انا بشک مونږ منتظرون د انتظار کوونکو نه یو ولله لپاره د الله تعالی غیب السماوات علم د پټو سيزونو د اسمانونو دی ول ارض او د ځمکې دی و الیه او دغه الله تعالی طرف ته یرجع الامر كله واپس د ټولو کارونو دا فاعبده بندگی وکړه دی الله تعالی وتوکل علیه بروسه کو پدا الله تعالی باندې وما ربک ندر ابستا بغافل انا خبر عما اغسن تعملون چې تاسو عمل کوي نو خلاصه صورت چې کم دی کنه هغه په دې آیت کې ذکر شو چې ولله غیب السماوات والارض ولله غیب السماوات والارض نو اثبات وحدانیت تباری تعالی او ورپسې فاعبده د الله تعالی بندگی کوا نو سده اثبات رسالت پیغمبر علیہ السلام نو خلاصه صورت لا اله الا الله محمد رسول اللہ سورت یوسف مکی سورت تے 111 آیتون دی او 12 پکی رکوگانی دی خواه سورت یوسف ورطا پدی بنیاد باندې ویل کیږي چې پدی کی واقعیت حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کیږي خواه دا سورت نازل شوه درستو سورت هودنا او د ترتیب جمعی په اعتبار سره 12 نمبر سورت تے او د نزول په اعتبار سره 53 نمبر سورت تے خواه نو ربط ته رکوع د مخ کې رکوع سره ربط ته صورت د مخ کې صورت سره دا دی چې په مخ کې صورت کې واقعات د انبیاء ذکر شو چې څه چل کو نقص علیک من انباء الرسل نو پدې کې واقعه د حضرت یوسف علیه السلام ذکر کیږي ښا خجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغا الله چې په غیب باندې خبردار دی الرحیم او خاص الرحیم او عامر وبانه دی بتفصیل علم الغیب مفصلا چې څه کوي خلق ته اغا اخبار د غیب بیانې ښا الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بتعین علم الغیب چې څه چلی کړی دی د علم غیب خاصه د خپل ځان لپاره ایښو دی دغه الف لام را الله تعالی پوی پمانه د دې حروف باندې حروف مقطعات دي خو بعضی مفسرین هغه معنی تاویلی ذکر کوي الف پمانه د اعلی سرا لام پمانه د لواء سرا او را پمانه د رافعه سرا مطلب سره اعلی بی جنډا د اسلام همیشه د پاره او اوچته بی جنډا د هغه انسان چې څه کوي تلک آیات الكتاب المبین چې دا هغه عمل د الله تعالی په دې کتاب باندې وی ښا تلک آیات الكتاب دایتون د کتاب دی المبین الخکاراب ان انزلناه بشک نازل کړل موږ دی قران مجید لرا قران عربیا فعربی جبکی لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ په دې باندې علماء کرام ذکر کوي یو ته ویل کی قران مکتوب بل ته ویل کی قران ملفوظ او بل ته ویل کی قران معقول او بل ته ویل کی قران مسموع ښا ٹھیک شو جی نحنو نقصو من بیان علیک پتا باندې احسن القصص بهترین احوال بما پاس باندې وحینا بما پس سبب د اغه سره وحینا الیک چې وحکر د مونږ ته هذا القران د دې قران وان شان د كنت من قبله مکدنا د قران مجیدنا لمن الغافلین دنا خبرنا اذ قال فاوق یوسف علیہ السلام پس کی فی حال صغر د ورکوټ والی په حالت کې لابیه خپل پلار تا یا ابت پلار دما انی بشکد چې مرایت وینم په خوب کې 11 کوكبا یولسوری والشمس انور والقمر اسبوغمه رایتهم لدل زما دی لراب لی ساجدین چې ما تسکی سجدی کوي نو علما ذکر کوي حضرت یوسف علیہ السلام چې دا خوب لیدلو کنه نو څوک کوي چې د جمعې په شپه باندې لیدلو او څوک کوي چې نه د ليله القدر په شپه باندې حضرت یوسف علیہ السلام دغه خوب لیدلو کا قال ان فرمایل دی یعقوب علیہ السلام یا بنی ای بچیا لا تقصص ما بیان ورؤیا کا خوب قبل التعبیر د تعبیر د ملاوی دون مخ کی ځکه علما ذکر کوي کنه وای د خوب چې څنګه تعبیر او باسو بس مخ کسی کیږي بیا ښا نو ای کوشش پکار دی چې انسان خوب او ویني کنه نو د خوب وینا غوړي ار چاته نه د پکار ځکه د هغه د خلینه چې کوم خبره وته کنه کیدې چې د خوب تعبیر هغه سه منتقل شي بیا ځکه یو سړیو هغه خوب ولید کنه نوراله یو د چا په مخ کې د خلینه وتل وی یاره بیګامي خوب لیدلې دی
خو خوب داسې و چې یو خپه مې په مشرق ته او بله خپه مې په سره په مغرب ته. هغې کاکا ورته وایي ښه ده چې شلېدلی دي هر وی چې شلېدلی دي. نو بل ورځ چې کله یو عالم دین څخه رالی هغه ته یې دا خپل خوب بیان که که نه نو ورته یې وی ستا د خوب تعبیر دا و چې الله تعالی به تاله چې کوم عظمت درکوي او ستا عظمت په دومره وي که نه چې په مشرق او په مغرب کې به ستا چرچي. خو وی ستا د دې خوب تعبیر دله هغه وی داسې ایستی دی که نه نو سره د پس چې کوم دی که نه هغه سړی اکسیډنټ یې وکړو په منځ باندې ٹھیک شو. نو د خوب بګوره تعبیر چې کم دی د خوب بهر چاته بیان نه کوو د خوب تعبیر دا بګوره د یو پوهه سړي دا ماهر سړي نه به د هغې تپوس کوو کم دی جی. لا تقصص ما بیان ورؤیا که خوب پل علا اخوت کارونو خپلو ته فیکیدو لک کیدن پس تدبیر به جوړ کړي ستا دپاره په تدبیر جوړولو سره. ان شیطانا بېشکه دا شیطان چې دی للانسان دپاره د انسان عدو مبین دشمن ښکاره دی. دا یو آیت پکې ویلی شو کنه. وکذالک هم دقرنګي یجتبیکا غوره کړی دی تا لره ربک رب ستا ویعلمک علم به درکړي تا ته من تعویل الاحادیث تعبیرونه د خوبونو ویتم نعمته دا چې پوره کړي نعمت پر علیک په تا باندې وعلى آل یعقوب په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې. نو د یعقوب علیه السلام عمر چې کوم و که نه نو 147 برس د دی عمر وکړه. کما اتمها لکه چې څنګه یې پوره کړی ده دې لره علی ابویکا په پلارانو ستا باندې من قبل مخکې د دې نه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام. ان ربک بېشکه رب ستا چې دی علیم خبردار دی حکیم حکمت واله دی. صدق الله العظیم.